قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. او دا خالق عبادت کوي الله نه علاوه د نور دس معبودونو څخه هغه نه دي نقصان او نه دي نفع مالک دي، او هغه دا یی چې دا د مو سفرش کوي دی الله پنيز. تو ورته دا وایا چې ویلی تاسو خبر الله ته ور کوي دی اخشي چې هغه نه دا خبر پس منو او نه پزماکو کې دی هغه زوت پوکتا او هغه بلند او برتر دا هغه معبودونو نه چې د تاسو ور سره شریک ټیرو کوي. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. او دا خالق مخکې یو امت وو بیا دغه خپل منځو کې اختلاف وکړلو، او کچېره الله رب العزت طرفنا مخکې یو خبره شوی نه وای نو دغه مانس کې څه په کوم خبرو کې اختلاف کوي دغه فیصله به شوی و. ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه. دا خالق د سیای څه په دې باندې الله رب العزت ایوا نشانی ویل نه در نازل کړي. فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. تو ورته دا وایا چې د غیب علم خو الله سره دا، تاسو انتظار کوئ، ذات تاسو سره انتظار کوم. ويعبدون من دون الله، اردو کی ترجمه کوم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی نفع کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسی چیز کی جس کی اسے خبر نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں. اس کی ذات پاک ہے اور وہ بلند و برتر ہے ان معبودان باطلہ سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ان باتوں کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. وہ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ کی طرف سے اس پر کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. کہہ دیجئے کہ بے شک غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت په دې آیات کې دا فرمایي چې دا کفار د الله نه علاوه د داسې معبودانو عبادت کوي چې هغه نه د نقصان مالک دي او نه د نفع مالک دي. اوس دې چې الله رب العزت یو ټکی استعمال کړی دا من دون الله، الله کے علاوه. شاہ عبدالقادر رحمت الله علیه په اردو کې د قرآن مجید ترجمه اټولو نه اول دا شاه عبدالقادر رحمت الله علیه کړي ده، او دا د دې چې کومه اردو ده لږه ګرانه ده، مشکله ده لږه، خو بهرحال ډېره ښه ترجمه یې کړې ده شاه عبدالقادر رحمت الله علیه. دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی و شاه عبدالقادر رحمت الله علیه. نو دې چې کوم ده دا ترجمه څه کړې ده، نو په دې ترجمې کې دا دون ټکه چې کوم لیکله ده دې معنا عموما نورو مفسرینو علاوه کړې ده، خو دې چې کوم دا کنه د دې ترجمه کړې ده نیچه وره. نو علماء کرام فرمایي چې یاره د نیچه اور علاوه کې فرق څه ده. په علاوه معنا کچېرې د دې شي بیا مطلب دا شاید څه کني ويعبدون من دون الله، دغه الله نه علاوه د نور معبودانو عبادت کوي، یعنی د الله نه کوي او الله نه علاوه د نور کوم معبودان دي دغه عبادت کوي. لکه مجوسیون چې کوم دي دغه د الله نه علاوه دوا نور د خدایان غني، یو ته یې اهرمن او بل ته یې یزدان. د یزدان ته یې چې دا د خو کارونو خدای ده، او یې چې دنیا کې دوه خدایان دي، یو د خو خپل ده او د بادو خپل ده. نو هغه یې چې د دنیا کې څومره بدې کېږي قتلونه کېږي درویغ یلی شي، دغه اختیارات چې کوم دا کنه دغه اهرمن سره دي. او چې د کومې نیکۍ کېږي نیک خلک نیک کارونه کوي، چې سره خیر ښېګړه کوي، چې ته پیسې ویر کوي، چې د بیمارانو علاج کوي او تږو ته اوبه ویر کوي، وږو ته مڼې ویر کوي، نو دغو دپاره چې کوم دا یزدان ده. نو اوس الله نه علاوه دغو د نور دغه معبودان مني، یزدان مني، اهرمن مني، یا آتش پرست کوم دغه اور مني، هغه یې څه دغه اټول پاور اور سره ده.
نو فرمایي چې کچېرې دا هغه شي کنه د مکی ولا کوم قریش وو کنه عموما دغه به الله سره شرک کول نو د مشرکینو متعلق بیا د علاوه ټکه کوم دا بیا دا من دون معنا کچېرې علاوه وشي بیا دا سمون نه خوري سره ویلي چې د مشرکینو کوم دا الله نه علاوه د نور عبادت نه کول بلکې الله سره شرک کول الله لوی رب الارباب غنلو خو هغه بدایلو چې الله خپل اختیارات ځون لون دي چې کوم دا کنه دغه بوتونو تعبیر کړی دي دا دی الله رب العزت د سدي چې لکه وزیرون مشرون خو البته دا به کولو چې کني دغه د وزیرون مشرون سره الله رب العزت ټول اختیارات ور کړی دي لکه څنګه یو بدشو چې کوم دا کنه هغه دی وزیر او دی مشیر خبره جنوري ډور نه مانی او نه ډریږي چې کچېری زی دی مشیر سفارش نه منو دا به بغاوت وکي مو خلو بس شونه شروع نو هغه دی هغه خوشاله دی پاره دی خبرې نو د مشرکینو چې کوم دا کنه اندان منایلو چې یره د الله رب العزت دغه ته دور اختیارات ورکړي دي چې دغه سفارش الله تعالی رد کوای نشي نور رب چې کوم دا کنه هغه الله تعالی دا خدای د لات منات او ذات وغیرہ عزا دا چې کوم دی دا د الله تعالی سفر اوس الله رب العزت مغو متعلق فرمایي چې دغه د دسي معبودونو عبادت کوي چې ما لا یزرهم ولا ينفعهم هغه خپل د نه په نقصان مالکون نه دي چنانچه الله رب العزت په ولسمه سپاری کې یو مثال ورکړ د فرمایي چې یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الله رب العزت فرمایي چې داغه خالق د دې دغه څوره معبودون دي دا اټول روپای رجام شي او دغه دا وغوړي چې یو مچ جوړو لن يخلقوا ذبابا دا یو مچانه شي جوړوي وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الله رب العزت فرمایي چې یو قدم مخکې ورته چی الله تعالی فرمایي چې ګوره مچ خو خود نشي جوړوای چې د مچ دغونه یو شای وتختای کنه مچ نه خپل شای نشي رخصتای دا کوم خدایون دي دغه به دسی کولو مشرکین مکه چې هغه کوم بوتون وو نو مثلا دی الوو دی پلاو دی چې دیګ به پوخ کړلو دی مغو بوتونو په نامه نو بیا به کوم دغه تقسیمول نو د تقسیمول نه مخکې به بیا لګ راو خستل او بوت به خلی کې دیږي کې کېک دول ای برکات دی پاره نو هغه به مچون روغللو هغه مچون به کوم دا کنه هغه الوو یا وريجا یا چیشه هغهونه یولل نو الله رب العزت دا ورته فرمایي چې وایي اسلوب هم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه داغونه خلینه کوم دا هغه مچ الوو یوسي هغه خپل الوو نه نشي رخصتای نو ته مشکلات به حل کی نو الله رب العزت فرمایي چې دا تاسو کما کوي ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او داو دایي صدا دی الله په نس دینو سفارش کوي چنانچه مسلمانون خو کوم دا کنه هغه خو مو ګورا عموما کفار ته دا هغه ورکو تانا ورکو دا په غور ورکو چې تاسو بوتونو ته سجدي کوي حالانکه علماء کرام فرمایي چې ګورا د مو مسلمانون چې کوم دي هغه مغانه منه بت پرسته کې ملوث دي خو مو قبرونو ته مغا کوي هغه بت ته سجدا کوي موي دوی کابر ته کوي هغه بت نظر نیاز مني موي دوی کابر ته کوي چنانچه تاسو لور شه لاهور تا داتا گنج بخش کې تاسو وخت یې سجدو ور پنوي مو خپل د طالب علم دور کې بتلو نو هغه کابر چکم ځکه کابر د علي حجویری رحمت الله علیه نو هغه نه اننه ورو کغنی دسه گنبد جوړ کړل هغه نه بعد به لو جمع تلو سلسله ده خو هغه گنبد ورو کغنی دا مختصر غنی دا اخ کې اننه چکم دا کنه بس الاده سی وایته اطرافو کې یو کاس چکم دا کنه المنزو یا د سجدي جوړ ورکی نو هغه تر څلور طرفونه د سجدي لګیا او چې سجدا وته کی بیا په ریورس ونه راځي چې نه علي اجری رحمت الله علیه ته بچټ نه کوي دا لوی بیا دی دا نو سجدي دی مغه ته کوي او مغه نه غوړي هغه کې دادا هغه فرید گنج بخش رحمت الله علیه په ملتون کې هغه تاسو وخت هغه منه بیل هغه په سند کې کوم دا لال شهباز کلندر دا هغه ته وخت چې کوم سجدو برمار دا نو خبر دا شاهدات دا مو مسلمانون دا مغه کارونه کوي چې کوم کفار کوي نو الله رب العزت باندې ګوره شرک کوم دا کنه الله رب العزت نه بخي وزلون دی آیات کې وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا الله تعالی فرمایي چې دا انسانون مخکې اټول په ایوي نظریه باندې وو یو مذهب وو فاختلفوا ورسته بیا اختلاف شروع اوس دا اول کوم ملت وو اول کوم مذهب وغه چی شو هغه توحید وو اول اټول انسانون آدم علی السلام ته خدای په پیدا کړل نو دا توحید پرستار
بیا ورسته کوم دا کنه حضرت نوح علیه السلام پر تقریبا 1000 سال مانځ کې تیر شو، مانځ کې ادریس علیه السلام، شیس علیه السلام د دوام بیا کرام تیر شوي دي، خو د دغوی په دور کې بت پرستی نه وه. نوح علیه السلام دور ته څه کله خبره راورسېدله نو دې ټایم کې بت پرستی وه، نو دغو بت پرستو ته بیا الله رب العزت نوح علیه السلام راوستولو، هغه ورته تقریبا 1000 سال دعوت او تبلیغ وکړلو خو نه یې منله. اخري الله رب العزت ټول تباہ او برباد کړلو. نو اول توحید و، دا د قرآن او د مو اسلامي نقطه نظر انداغه ده. خو چې کوم دغه ډاروین نقطه نظر ولا دي لکه موږ خدای یې چې الله رب العزت انسان په خپل تخلیق کړی دا، آدم علیه السلام پیدا کړ د خاټونه، هغه کې روح وچولو، هغه نه بیا د انساني نسل وچلیدل. د ډاروین نظریه دغه ده، هغه یې چې نه د انسان چې کوم د بیزو نه جوړ شوی ده، ایوالو شوی ده، ترقي شوي ده، اول بیزو و بیا انسان شو. نو هغه دا یې اوس موږ خدای یې چې آدم علیه السلام الله پیدا کو، نو هغه ته توحید وروخیلو، هغه خپل اولاد ته ټولو ته توحید نه ټول توحید پرستو. نوح علیه السلام زمانه ته کله راورسېده بیا بت پرستی شروع شوه. اول ټول توحید ولو الا امه واحده دي چې الله رب العزت کوم خبره کړې ده، دا ټول یو امت وو، یو مذهب ولو. خو نوح علیه السلام زمانه نه بعد فختلفو دغه اختلاف شروع کړل، بت پرستی ورکی چو شروع کړل، چو توحید ولا شول، نو بدال شول، اختلاف راغلل. خو د ډاروین دا یې چې نه دنیا کې اول چې کوم دا کنه هغه بت پرستی و، انسان څه کله په بیزونه انسان جوړ شولو، نو دغه انسانانو چې کوم دا کنه دغه اول چې کوم دغه بت پرستی شروع کا، دغه په ذهن کې دا و ځکه چې د خدای په نظریه دغه ذهن کې نه کېناستله. نو دغه دا ویلو چې یاره موږ کوم شای کسو عبادت په اخته کوو او هغه دغه د خپل ذهن تسکین دی پاره وبس دغه باندې پریشانې راتلې انسانانو باندې تکلیفونه. نو دغه دا سوچ وکړو چې یاره د تکلیف او پریشانې د ځون په څنګه سټیسفاید کړي، د اطمینان د سکون په څنګه ملوي. نو دغه ځون نه سکون دا کنه دا شروع کړل چې یاره دا بت ته سکون دمو سجدا کوو، نو دا به بیا موږ ته سکون راکړي. نو دا انسان اول هغه یې څه کوي بت پرستی و، بیا ورو ورو بیا وخت ورکې تیریدلو کرسچینټي دنیا ته راغله، عیسی علیه السلام راغله. نو هغه ټایم کې دغه خلکو سوچ وکړلو، د عیسی علیه السلام کوم فالوورز وو هغه دا سوچ وکړلو چې یاره د دنیا کې دغه خبره خو ډېره هغه ده چې یاره دور ډېر هر سړي ځان جیب کې بوت ګرځوي، نو دومره ډېر هغه منې موږ څه کوو خدایانو باندې، دا شای لږ مختصر کوو. چنانچې هغه ویلو چې د خدایان درې دي، عیسی علیه السلام ده، جبرائیل علیه السلام ده او مریم علیه السلام ده، دا درې کسان بس خدایان دي. بیا وخت تېرېدلو محمد صلی الله علیه وسلم راغلل، نو محمد صلی الله علیه وسلم دا دعوا وکړله چې یاره دا درې یا څه کوم دا زیات دي، څوک درو پسې ګرځېدای شي، دا خدای یو ده. نو هغه دا یې چې یاره دا دنیا کې چې کوم دا کنه اول بت پرستی و، بیا دغه توحید چې کوم دا ورسته ورکې خپل سوچ سره انسان پیدا کړل. محمد صلی الله علیه وسلم بس خلکو ته یوه لولی پوپ غلطولې دپاره ویل کړل چې یو خدای ته عبادت کوي، نور نه خدای شته نه بتون شته. خو هغه دا یې چې اول بت پرستی و او د دې ثبوت په طور باندې دغه ارکیالوجیست کوم دي چې د کوم دغه ځمکو آثار قدیمه هغه کوي، تحقیقات کوي، دغه تحقیقات وکړلو. نو اټول نه دغه تحقیقاتو په نتیجې کې اټول نه زړه ابدي یعنی دغه خیال دغه داسې د انسان اول جوړ شولو، دغه بیزونه انسان جوړ شولو. نو دغه کوم دا کنه میسوپوټامیا وته یعنی دغه هغه کې کوم دوه دریابونه دي، د عراق کې دریای دجله ته فرات، هغه یې چې دغه دوه دریابونو مانځ کې اټول اول انساني ابدي په دې ځای کې راغلی ده. چنانچې هغه ځای کې دغه خدای کړی دي، اسې دا وخت دغه دا کوي چې انسان څو لکه کلونه په دغه ځمکه آباد ده، خو دغه اوسه پورې ثبوت څه ورکړی ده. نو دغه یوه ټکنالوژي دغه ایجاد کړې ده چې ریډیو کاربن نه وته هغه دغه یو اډوکه راوخلي، نو هغه اډوکې چې کوم د ریډیو کاربن وکي هغه اډوکه دغه ته وولي چې دا څوره زور ده، نیمه څوره ټایم تیر شوی ده، لاس کوله، شل کوله، 50 کوله، 80 کوله. نو دغه چې کوم دا کنه هغه ریډیو کاربن ور باندې وکړلې مختلفو دنچې په چاینا کې، په یورپ کې، چیته او چومنې 5000 چومنې 8000 چومنې 3000 دوه کلونه تیر. د میسوپوټامیا کې چې کومه هغه دغه راوخستله دنچې راوخستلې هغه 10000 سال پرانې دي، نظر کوله تیر شوي دي. اسلامي نقطه نظر دا د آدم علیه السلام نه اوسه پورې تقریبا یو 10000 سال تیر شوي دي. دغه په خلی خدای چې انسان لکو کولونه آباد ده، خو ثبوت دغه سره اټول نه زور سکون دغه د 10000 سال والا.
نو هغه میسوپوټامیا کې به دغه کودی وکړه هغه کې داسې بوتون راووتو چې هغه داسې ویلوړ نو هغه نه دغه هغه نظریه پیش کړی دا چې یاره اول دنیا کې بت پرستی وه دا کسې دغه چې کوم د بوتانو ته هغه باندې دغه عموما دغه مندرو کې چې دغه عبادت کوي نو داسې وداري نو اسلامي نقطه نظر والا چې کوم علما دي هغه ورته دا یایي چې یاره دا خو داسې عقیده شي دا د المنزه هیئت د امام شافعي رحمت الله علیه ولا که تاسو سوچ کړی وي هغه دان من المنزه ته وداري نو هغه یایي چې کیدای شي مخکې امتونو کې المنزه انده طریقه وه نو هغه د المنزه چې کوم هغه شیپ ته هغه دغه بوتانو ته ور کړه ده نو دا خو کیدای شي څه مطلب دا شاید هغه زمانه دین خدا نه ثابت کیږي هغه زمانه کې بت پرستی وه دا غاونه کیدای شي څه احکام کې توحید ونه بهرحال الله رب العزت دا فرمایي چې انسان اول اټول یکیو ورسته انسانانو خپل منځو کې اختلاف پیدا شو د بل وخت کې الله رب العزت فرمایي چې ويقولون لولا انزل علی آیت من ربی دا خلق دا یی چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت یو خصوصي نشانی ویل لره نشي چنانچه حضرت موسی علیہ السلام ته الله رب العزت د ید بیضا او د عصا ولا معجزه ورکړي و یعنی هغه لاخ ته بیتو شتمن ګوربونه جوړ شو لوس په دسې کو همدان منا هغه روشن شو لوس عیسی علیہ السلام ته الله رب العزت معجزه ورکړي و چې هغه مړي جم دي کولو مرغې به خاتونه جوړه کا هغه ته قم باذن الله نو ویلو هغه به کوم د وره تعالی هغه پوک په ورکی ویلو هغه مرغې به جوړه شو نو دغه محمد صلی الله علیه وسلم نه دا ډیماند ونیولو چې تاسو ته یو معجزه خرته کنه چې سره ترجم دای کوي مو پلانونه نیکونه مړ دي لکه ترجم دي کا ته مو یا وښو چې ته نبی نو الله رب العزت پیغمبر اسلام ته فرمایي چې فقل انما الغیب لله تو ورته دا ویا چې دا معجزه ایمو لوس کې نه د الله په لوس کې فانتظروا اني معكم من المنتظرين تاسو مو باندې مو ته انتظار کوئ زاد سره انتظار کوم تاسو انتظار کوئ زا انتظار کوم الله رب العزت مو ته روکي چې تاسو ته وخه نو علماء کرام فرمایي چې دا معجزه د نبی لوس کې نه وي دا الله رب العزت نبی خبرانه وي هغه نه خدای په معجزه ظاهره نو دا د نبی په لوس کې نه د کله خواخ شي لکه اوس ګوره د حضور صلی الله علیه وسلم کوم معجزات دي پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر ابو هريره رضی الله عنه واقعا تفصیل سره په فضائل اعمال کې ورکیدا چې د ابو هريره رضی الله عنه وګاو او کوم دا پیغمبر علیه السلام ته یو شودو ولا پیاله راغله نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې په ټول صحابه کرامو یې تقسیم کړه دا رغنی پیاله وا او ټول صحابه کرامو واس کړه هغه نه باوجود نورا یا خپوت یا شو اوس پیغمبر علیه السلام کدان منا معجزه خپل اختیار کې وای نو دا کور کې بیا الوګه ویلی وغه شپ کور کې به کوم د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې مو بو دوی میاشتې مو کور کې ور نه بلی دو پښتان بنا کړه نو پیغمبر علیه السلام به معجزه خپل خیال یې کړ ورته بو خیارت لې چرګي با په لونه بارت لای کوم معلومه دا شواس د معجزه د نبی خپل اختیار کې نه وي دا الله رب العزت څه ته مرخوا شي هغه خبره نه وي خدای په کومه معجزه صادره کړي واخره